زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح وما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الله رب العالمين أحكم الحاكمين د ټولو بادشاهانو بادشاہ د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس او پوښتنه نشي کولی وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خواه هغه انبیا دي او که امت دی خواه هغه باچاهان دي او که رعیه ده مالدار دي او غریب دی د هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو د الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کم کار کم عمل کوو الله رب العالمین ته پته نشته یا الله رب العالمین ته خبر نه دی نه الله رب العالمین سره د اسمانونو د ځمکو باچاهي ده د هر یو فرد د هر یو عمل د هر یو کار نه چې هغه کوونکی دی لایق کړی نه دی هغه ته پته لګي نو بیا دا تپوس ولې کوي دا پوښتنه ولې کوي دا موږ سره کرامن کاتبین چې مقرر کړي دي زموږ دا یو عمل لیکي دا ولې لیکي دا د دې د وجې نه چې زموږ د دنیا دا ماحول دی چې کله انسان کم عمل وکړي کم جرم وکړي او په هغه جرم کې گیر شي مشر مخکې ته پیش کړی شي نو سمدستي دا انسان د خپل عمل او د خپل د جرم نه منکر کېږي چې یاره ما دا کار نه دی کړی زه د دې نه بلکل خبر هم نه یم نو چې کله الله رب العالمین مخې ته ودرېږو او د خپل د بد عمل د شرک د بدعات د رسوماتو نه انکار وکړو رب العالمین به دې ملایکو ته وایي چې د ده دا رجسټر راوړه د ده دا عمل نامه راوړه د ته مخې ته کېږده نو دا انسان چې دې رجسټر او دې عمل نامې ته وګوري نو څه به وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دې عمل نامې لره څه چل شوی چې نه زما وړه ګناه پرېښې ده نه غټه ګناه پرېښې ده نه زما د خولې نه وړه خبره چې وتې وه هغه هم لیکلې ده غټه خبره وتې وه هغه هم لیکلې ده داسې عمل یې نه دی پرېښی چې هغه ما کړی او ته نه یې لیکلی هلته به صرف افسوس او ارمان کولی شو نو کله کله چې په دې انسان باندې ګواهي پیش شي دا انسان د دې ګواه نه منکر کېږي او دا ورته وایي چې دا ګواه دا چې کوم دی نو بې ځایه دی دا غلط دی د ګواهي غلطه کړې ده موږ به په دې ملایکو باندې هم اعتراض شروع کړو چې الله دا عمل ما نه دی کړی دې ملایکو داسې لیکل کړي دي الله به ورته وایي چې خیر دی ټیک ده تا په دې ملایکو باندې هم اعتراض وکړو یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یعملون په کوم شي باندې چې تا عمل کړی دی په کوم شي باندې چې تا دا کار کړی دی د هغې شي باندې به زه تا ګویا کړم لکه یو عمل موږ په لاس کړی دی دا لاسونه به الله رب العالمین ګویا کې زما په باره کې به خبرې شروع کړي
په دې ژبه باندې تا کم خبرې کړي کم کنزل کړي کم بل رد دی ویلي دي دا ژبه به خبرې شروع کړي په دې غوږونو باندې چا څه اورېدلي دي دا غوږونه به وینا شروع کړي په دې خپو ته چې چېرته تللی دا خپې به گواهی شروع کړي چې یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یکسبون دا انسان به خپل اندام ته وایي لما شهدتم علینا ولې په موږ باندې گواهی وکړه ده اوس په دې جهنم کې څوک سوځېږي همدا تاسو به سوځېږئ که نه زما دا بدن دا څه شی دی خو د لاسونو باندې دی په دې خپو باندې دی په دې سر باندې دی په دې سترګو په دې غوږونو باندې بدن مې دی که نه هغه به ورته وایي سوځېدو نه سوځېدو سره به وروستو ګورو انطقنا الله الذي انطق كل شيء ما ته خو پته نشته دی خو الله رب العالمین زه ګویا کړم او ما دا عمل او دا کارونه او دا خبرې ما بیان کړلې دا خبرې به زمونږ هلته بیانېږي زما محترمو بیا مونږ انکار هم نشو کولی بیا مونږ رستو کېدی هم نشو د دې د وجې نه دې خبرې نه د بچ کېدو دپاره الله رب العالمین مونږ ته په قرآن کریم کې د مشرک حال بیان کړی دی چې کله د الله رب العالمین مخې ته ودرېږي اول خو مونږ په دې دنیا کې د الله رب العالمین د مخې ته ودرېدو نه منکر یو الله فرمایي چې ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق ایا زما مخې ته دا ودرېدل حق دی او که نه دی دا مشرک به ورته وایي چې الله او حق دی اوس مې ولیدل اوس مې دنیا ته واپس کا الله به ورته وایي چې کلا انها کلمة هو قائلها هېڅکله واپسې دنیا ته نشته دی دا یوه کلمه وه چې کوم وخت کې اسمانونه او ځمکې پیدا کېدې په هغه وخت کې ما بیان کړی چې انسان کله د دنیا نه ماته راغی واپسې دنیا ته تګ هغه نشته دی بس کوم عمل دی چې کړی دی په هغې حساب ورکړه که ښه عمل وي جنت ته به ځې که بد عمل وي جهنم ته به ځې اوس دې خبرې ته راځو چې الله رب العالمین د دې اعمالو دپاره مونږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته راولېږلو او زمونږ د کامیابۍ زمونږ د رهنمایي دپاره او مونږ ته یې دا وویلې چې انسانه نیک عمل شروع کړه په دې نیک عمل باندې به ته څه کېږي بچ کېږي ځکه د آدم علیه الصلاة وسلام نه نیولې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره انبیا راغلي دي د هغوی کار د هغوی ډیوټي هم دا وه چې مونږ انسانان الله رب العالمین طرف ته متوجه کړي یو مونږ انسانان نیک عمل طرف ته متوجه کړي یو ځکه د الله رب العالمین لکونو کروڑونه رحمتونه دي په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوس ما محترمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین دې خبرې ته راولېږلو چې مونږ نیک عمل طرف ته متوجه کړي دغه نیک عمل په وجه باندې مونږ به د الله رب العالمین حضور کې د الله رب العالمین مخې ته کامیابي حاصلو دا کم ملائک چې الله مونږ سره کېنولي دي دیو چې زمونږ دا رجسټر لیکي زمونږ یو عمل لیکي په دې نیک عمل باندې به مونږ د دیو نه خلاصېږو بچ کېږو ځکه تاسو وګورئ انبیاء کرام څومره چې الله رب العالمین را لېږلي دي دنیا ته نوح علیه الصلاة والسلام په زمانه کې شرک شروع شوی څنګه د هغوی په زمانه کې نیک خلق موجود و چې دا خلق به د الله رب العالمین بندګۍ د الله رب العالمین اطاعت ته رابلل نیکو اعمالو طرف ته به رابلل خو چې کله وفات شو ځکه مرګ په هر انسان باندې راځي شیطان راغی او د خلکو ته یې وویلې چې وګوره دا څومره بده خبره ده هغه نیک خلکو هغه الله رب العالمین ته نږدې خلکو د الله رب العالمین محبوب ترین خلکو داسې وکئ د ده دا تصویر جوړ کئ د ده دا شکل جوړ کئ او خپل معبد خانه کې ولګوئ چې کله عبادت د الله کوئ نو دا به تاسو ته یادېږي ستاسو هغه فکر هغه سوچ هغه به نه ګډوډېږي تاسو به داسې محسوسوئ لکه دا تاسو سره ولاړ دی وخت تېرېدو شیطان بیا راغی ورته وویلې مړه په دې تصویرونو باندې خو څه نه کېږي داسې وکئ چې د دې مجسمې جوړې کړئ د دې بوتان جوړ کړئ نو دا به بیا بالکل داسې شي لکه یو انسان چې تا سره ولاړ دی هغو خو ناشنا خلکو استی بوتان جوړ کړو چې بوت یې جوړ کړو
بیا ولا شیطان راغی چې اوس د دې ته سجده وکړي ځکه د دې روح ته به چې دی نو اسانتیا ملاویږي دیو به خوشحالیږي. هغه وخت نه بیا شرک شروع شو. زما محترم د الله رب العالمین نه ما سوا بندگی شروع شو. الله رب العالمین نوح علیه السلام راولېږلو. هغه واقعه قرآن کریم کې په تفصیل سره ذکر ده. دینه بعد الله رب العالمین هود علیه السلام راولېږلو، ثمود علیه السلام راولېږلو، صالح علیه السلام راولېږلو، لوط علیه السلام راولېږلو، شعیب علیه السلام راولېږلو. دا ټول انبیاء الله رب العالمین د څه دپاره رالېږلي دي؟ دا هغه انبیاء دي چې د چا واقعه د چا قصه الله رب العالمین په قرآن کریم کې مونږ ته ښه په تفصیل سره ذکر کړې ده. موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام دا ټول راولېږل تر دې پورې چې الله رب العالمین د 26 پیغمبرانو نومونه په قرآن کریم کې ذکر کړي دي چې دا ټول ما د دې خبرې دپاره رالېږلي دي چې دا خپل امت ته نیک عمل طرف ته متوجه کړي چې په دې نیک عمل باندې به تاسو خلاصېږئ، په دې نیک عمل باندې به تاسو جنت حاصلولی شئ. ولی علما فرمای د ایمان دپاره 3 مرتبونه دي. که دې 3 مراتبو کې یو انسان 2 مرتبونه مني او یو نه مني، دا ایمان د دې چې دی نو ناقص دی. 2 نه مني یو مني، ایمان ناقص دی. په کار دا دی چې 3 واړه ومنلی شي. یو په خوله باندې کلمه د شهادت ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دویم په زړه باندې چې کوم دی تصدیق کول چې یاره الله رب العالمین زما رب دی، د عبادت بندگی ربوبیت الوهیت اسماء و صفات دا ټول الله رب العالمین دپاره دي. او ورسره 3 مرتبه عمل بالجوارح، دا کوم اندام چې الله رب العالمین مونږ له راکړی دی دې اندامونو باندې به عمل کې، په دې باندې به کارونه کې، په دې باندې به کار کې، نو البته چې کوم دی نو دې ته متوجه کېږي. زما محترمو ځکه شعیب علیه السلام خپل قوم ته دا فرمایلی و چې ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، زه به اراده لرم ستاسو د کامیابۍ، ستاسو د اصلاح، ستاسو د خیرخواهۍ څومره چې زما توفیق دی. قوم والا ورته رامخکې شو چې ای شعیب علیه السلام که دا ستا قبیله ستا قوم تا پسې نه وی نو موږ به ته چې کوم دی نو وجلی وې، رجم کړی به مې وې. هغه ورته فرمایي چې ارهتي اعز علیکم من الله واتخذتموه وراءکم ظهریا. ای زما د قوم په وجه باندې تاسو زما سره مقابله نشئ کولی او د الله رب العالمین سره مقابلې ته ودرېږئ. قوم څه شی دی؟ نو ګوره انبیا چې کوم دی نو خپل د امت اصلاح غوښتله. الله رب العالمین چې کوم ډیوټي کوم کار چې دیو ته حواله کړو هغه یې سرته رسولو څه دپاره چې دا امت دا څه شی شي کامیاب شي. دا امت دا د الله رب العالمین چې کوم نعمتونه، کوم جنت، کوم اسایشونه تیار کړي چې د هغې مستحق وګرځېږي. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې خلقت بیدی، دا انسان ما په خپل لاس سره پیدا کړی دی، په دې کې مې روح اچولی دی. تاسو خپله سوچ وکئ، دا زمونږ د دنیا ماحول دی چې کله مونږ یو کار کوو، یو شی جوړ کو، ښه په محنت سره، ښه په کوشش سره، ښه په خپل هغه محنت پې ولګو، بیا څه کوو؟ هغه بیا راخلو په المارۍ کې ښه په عزت او په احترام سره ږدو. چې کوم مشر راشي، کوم لوی سړی راشي، هغه ته وښایو چې یاره دا زما محنت دی، دا زما کوشش دی، دا ما په خپل ژوند کې دا یو کار کړی دی که نه. هغې باندې مونږ خپل زندگی مو لګو، خپل محنت مو لګو، خپل کوشش مو لګو، خپل مال مو لګو، او بیا یو ګټه راوالو په هغې باندې هغه چکني کو داسې کوو؟ نه، هېڅکله داسې نه کوو. نو الله رب العالمین هم چې کله په خپل لاس سره دا انسان پیدا کو، دې کې روح واچولو، نو دا نه غواړي چې دا انسان راوالي او اور ته یې وغورځوي. کله هم دا نه غواړي چې دا انسان په اور کې وسوځېږي، بلکې د دې د کامیابۍ دپاره، د دې د فلاح دپاره انبیا یې راولېږل او دیو ته یې دا وویلې چې زما دا امت، زما دا بندګان دا چې دی نو د جهنم نه بچ کړي.
بیا دې پیغمبرانو موږ ته وویل چې جهنم نه به څنګه بچ کېږو په دې نیکو اعمالو سره بچ کېږو. اوس هغه نیک عمل هغه څنګه ملاویږي زما محترمو؟ د هغې توفیق اسباب څه شی دي؟ ټولو کې لوی سبب هغه ایمان په الله باندې دی. چې یو انسان ایمان راوړي، یو خو زمونږ ایمان دی زما محترمو، لکه د دې نن سبا زمانې چې په خوله باندې صرف ووایو چې مونږ ایمان راوړی دی، الله منو، پیغمبر منو، خو چې کله په مونږ باندې څه عمل راشي، څه کار راشي، ښېګړه راشي، خادي راشي، غم راشي، نه بیا مونږ نه الله ته ګورو نه پیغمبر ته ګورو، بس چې څه زمونږ زړه کې راځي هغه کوو. څوک راته وایي چې یاره ته خو اهل حدیث یې، څوک راته وایي چې ته خو ایمان والی، مړه خیر دی، دا خو د زما اولنۍ لور ده، اولنۍ زوی دی، د هغې خوشحالي ده، د هغې پلانی دی، د هغې دغه دی، پرېږده چې وکړمه. نه زما محترم په دې باندې کار نه کېږي. د صحابه کرامو زندگی وګورئ، هغو چې ایمان راوړو نو سره د ایمان نه څومره تکلیفونه او څومره سختیانې په ځان باندې برداشت کړې وي. بلال رضی الله عنه ته وګورئ، ایمان یې راوړو، د سردارانو د مکې غلامو امیه دومره تکلیفونه او دومره سختیانې به په کولې، خو چې کله خبر شو چې دی بلال ایمان راوړی دی نو د مکې په ګرمۍ کې سور نور کې به هغه څملولو. دا کم خلک چې عمرې له او حج له تللي دي د مکې د ګرمۍ نه هغو خبر دي چې د مکې څه قسم د ګرمي ده زما محترمو. او په یا په کپړې د نه وباسي او په هغې سخت شګه باندې تا څملی او ستا په سینه باندې غټې غټې کاڼې کېدي، دا څه حالات زما محترمو؟ دې صحابه کرامو هغه سختي په ځان باندې برداشت کولی، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ویلو. عمار رضی الله عنه ته وګورئ چې ایمان یې راوړو، پلار یې وله ووجلو. مور سمیه رضی الله عنها چې اوله شهیده ده په اسلام کې، هغې وله شهید کړله، دله یې تکلیفونه ورکړل، تر دې پورې ورته وویلې چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بد رد ووایه او کلمه د کفر ووایه. هغه دا سختی دا تکلیف برداشت نه کړی شو او ایسته یې وویلې چې وویلې سمدستي دا نه چې مړه خیر دی نو دا خو داسې دی او دا خو هغه دا خبرې ونه کړلې، سیده پیغمبر له راغی او ویې ژړلې چې د الله رسوله دې مشرکینو زه ووالم، ما له تکلیف راکو او ما ته دا خبره وکړه، اوس ما د خولې نه دا خبره ووتله. الله رب العالمین د اوو اسمانونو نه بره د هغې هغه سختی هغه چې کوم دی نو قبول کړه او څه یې ورته وفرمایل الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. ای پیغمبره دې عمار رضی الله عنه ته وایي چې هېڅ خبره نه ده، ته په دې باندې دې تکلیف باندې دې خبره باندې تاله زورنه درکړی شوی او تاله تکلیف درکړی شوی او تی پې وهلی وي، خو وقلبه مطمئن بالایمان، ستا دا زړه چې کوم دی نو په ایمان باندې څه مضبوط او ستا دا زړه په ایمان باندې کلک شوی. دغه شان د ایمان الله رب العالمین موږ نه غواړي. که هغه شانتې نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان خپل شکل خپل عادت داسې جوړ کړي چې الله رب العالمین د هغې نه راضي شي. ځکه زما محترمو په د نیکو اعمالو باره کې او په ایمان په باره کې الله رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. ګوره چې ایمان راوړی، ایمان سره سره ما تاسو هغه مرتبونه د ایمان ذکر کړل چې عمل بالجوارح دی. الله هم فرمایي چې من عمل صالحا من ذکر او انثى، څوک چې نیک عمل کوي که هغه نر دی او که هغه زنانه ده، نو دنیا کې الله څه ثواب ورکوي، الله څه انعام ورکوي. الله دا انعام ورکوي چې فلنحيينه حیاة طیبه، د دې انسان ژوند خوشحاله وي، د دې انسان ژوند فراخه وي، د دې انسان ژوند هغه عیش و عشرت والا خوشحاله چې څوک څه خبره کوي هسې ورته خاندي، هسې زړه چې کوم دی نه مطمئني. ولې نیک عمل کوي، د الله رب العالمین هغه عبادت کوي، د الله بندگی کوي، د الله رب العالمین اوامر هغه په راولي، نواهی نه ځان ساتي. دا خو د دنیا
انعام دی او آخرت کې ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون و چې مال راشي د دې دنیا د عمل نه به دوچند او ښایسته بدله به وله په آخرت کې به زه ورکم او د دې متضاد الټ الله فرمایي چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما کم انسانان چې نیک عمل نه کوي کم انسان چې د الله رب العالمین بندگی اطاعت تابعداري نه کوي اسی دا منزل هم چې راځي مړه اذان وشو راځي دا مونږ ته وکړو چې دا سرنم دا بوج ښکته شي یا چې جمعه ته راشي منزل وخت نه راځي رستو را رواني او په زر زر ښکته کېږي او دوه درې ټونګې ووهي الله رب العالمین فرمایي چې ومن اعرض عن ذکري څوک چې زما د نصیحت او زما د ذکر او زما د عبادت او د بندګۍ نه مخ وګرځئ دا مخ ګرځول دا نه دي چې انسان انکار کوي یا انسان چې دی نو په خبره کوي نه د دې په دې عمل باندې پته لګي چې دا انسان د الله رب العالمین د دین نه او د الله رب العالمین د شریعت نه منکر دی انکار کوونکی دی اگر که په خوله باندې اشهد ان لا اله الا الله وایي په خوله باندې دا وایي چې زه د الله بنده یم الله مې پیغام مالک دی خالق دی رازق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی هر څه وایي خو لیکن عمل نشته زما محترم په دې عمل باندې به انسان څه کېږي خلاصېږي ځکه حدیث کې راځي چې انسان کله وفات شي درې شیان د سره روان شي یو اهل بل مال بل چې کوم دی د نیک عمل واپس کېږي چې شي اهل هم را واپس شي مال هم را واپس شي صرف اصل عمل پاتې شي ولی دغه عمل دی چې په دې تنګ ځای کې په دې قبر کې په دې کنده کې چې کوم دی نو دا انسان به بچ کوي او چې عمل نه کوي نو الله فرمایي چې من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا تاسو ګورئ دا بعضې خلک وایي یاره ژوند مې ډېر تنګ دی یاره دا زړه مې ډېر تنګ دی یاره چېرته په چکر لاړ شو یاره دلته لاړ شو یاره هلته لاړ شو دا زړه یې ولې تنګ دی چې دا د الله رب العالمین نه ځان یې رستو کړی د هغې د عبادت د هغې د بندګۍ د هغې د اوامرو نه د هغې د نواهیو نه ځان یې رستو کړی دی ځکه الله رب العالمین د دې دا ژوند تنګ کړی دی دا خلا د دنیا سختی او عذاب دی په آخرت کې څه فرمایي ونحشره یوم القیامة اعما قیامت په ورځ باندې به ړوند راپاسوم دا به وایي چې لم حشرتني اعما وقد كنت بصیرا یا الله ړوند دې ولې راپاسولم زه خو چې کوم دی نو ژوندی وم په دنیا کې غټې غټې سترګې وې هر څه به مې لیدل الله به ورته وایي فنسیتها تا زهر کړم په دنیا کې زما د بندګۍ نه زما د اطاعت نه زما د تابعدارۍ نه وکذلک اليوم ننسى ننم ورځ چې کوم دی ما ته هېر کړلی اوس وګورئ هېرول څه شی دي همدا دي چې مونځ خو مونږ کوو او دا د جمعې مانځه فضیلت تاسو ته معلوم دی علماو به تاسو ته په دې منبر باندې بیان کړی وي سره د بیانولو نه مونږ بیا هم د جمعې مانځه څه کوو لیټ راځو هغه ملایک چې په دې مسجد باندې ولاړ دي او لیکي اول چې څوک راشي دویم دریم څلورم د هغې هغه انعامات لیکي هغه ثواب یې لیکي خو چې کله امام منبر ته وخیږي هغه خپل رجسټر بند کړي او د امام خطبې دا اورېدو ته راشي ټیک ده د دې یو مثال زه یو لنډ شانتې ورکوم هغه دا یو انسان دی په یو کارخانه کې کار کوي چا سره مزدور دی کارخانې مالک په ګیټ باندې رجسټر یې دی او تا ته دا ویلي چې سهار راځي هم دستخط کوه چې غرمه یا ماښام کې ځي هم دستخط کوه یو ملګری داسې دی هغه وایي مړه د دستخط ته څه ضرورت دی داسې مالک اوسګار دی سهار کې راځي ماښام کې ځي میاشت چې تېره شي مالک چې رجسټر راوړي وګوري د پکې نه دستخط په راتلو کې کړی نه په دستخط په تلو کې کړی تاسو خپله سوچ وکئ دا مالک به دله تنخوا ورکړي ګوره ټول میاشت راغلی دی محنت هم کړی دی ځان هم ستړی کړی دی په دې کارخانه کې کار هم کړی دی خو لیکن میاشت په آخره کې هېڅ هم ورته میلاو نه شو همدغه مثال جمعې مانځه نه مونږ رالو مونځ هم وکړو د مونځ ثواب میلاو شو خطبه م واورېدله خو لیکن دغه خطبې چې کوم اجر او ثواب هغه رجسټر کې لیکلو باندې دی د هغې نه مونږ محرومه یو زما محترمو اوس هر یو سړی ځان سره سوچ وکړي چې د اذان او د امام د منبر ته ختو نه مخکې چې څوک راغلی دي
هغه په هغه اجر او ثواب کې رالل او چې څوک رسول رالل خطبه مو اوریدله منظمو کو لیکن هغه رجستر کې دا غوي نوم اون لیکل شو دا هغه اجر او ثواب نه هغه څه شو محروم شو ګوره موږ درالو ارسه مکرل عبادت بندگی مکرلا ولیکن هغه اجر او ثواب ځان مستوي کو کنه اسم ځان ستړی کو زما محترمو پکار دادی چې دا یو مونږ ته پاتې ده نور اعمال چې مونږ وګورو هغه زمونږ نه ختم کړی شوی دی زما محترمو دا هغه په تکل کې مونږ نه یو صرف دا یو مونږ د الله رب العالمین بندګۍ کې پاتې چې په دې کې مونږ سستیا کوو په دې کې مونږ ځان رستو کوو بیا به مونږ د څه ملاویږي زما محترمو ځکه پیغمبران چې راغلي مونږ ته دا وویل ان اريد الا الاصلاح زه بس تاسو د اصلاح حتی الامکان کوشش وکوم ثم چې الله مالا طاقت راکړي وما توفیقي الا بالله نور توفیق تعالی درکول دا د الله رب العالمین په لاس کې دی و الیه انیب او زه د الله رب العالمین ته رجوع کوم دا وګوره دا رجوع الله رب العالمین ته راتګ دا انسان چې کوم دینو کامیابی ته رسي او جنت ته رسي اوس هر انسان خپل گریوان کې دا سوچو کې چې یاره زما نیک عمل هغه څومره دی یاره الله چې کوم پیغمبر را لېږلی دی د هغې په لاره باندې زه روان یم که نه ټیک د انسان خطاکار دی ګناهګار دی کمزوری دی خو لیکن کوشش خو پکار دی که نه خپل زړه کې د الله رب العالمین یره خو پکار ده که نه صرف دومره خبره په ذهن کې راولئ چې یاره دا نیک عمل کوم دې جومات ته ځم ما ته پیغمبر حکم کړی دی ما ته الله رب العالمین چې کوم پیغمبر را لېږلی د هغې امر دی د هغې حکم دی د هغې د رضا او د هغې د خوشنودۍ دپاره ځم الله به اجر درکړي لکه تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي چې کله ته د سهار راپاڅېږې د خوب نه نو په دې لوښي کې وایي لاس مه دننه کوه د لوښي نه بهر لاس وینځه څو کرتې 3 ځلې ولې 3 ځلې وویلې په یو ځل باندې هم دا لاس صفا کېږي که نه ته چې دا 3 ځل وینځې څه دپاره ستا په زړه کې ستا په دل او دماغ کې دا خبره موجود ده چې دلته ما ته حکم چا کړی دی پیغمبر راته ویلي چې په لوښي کې لاس مه دننه کوه د لوښي نه اوبه راواړه او په خپل لاس باندې 3 ځلې وینځه الله دا کار چې زه کوم صرف د پیغمبر د حکم په وجه باندې کوم انشاءالله په دې ورکوټې عمل باندې به الله تعالی اجر درکوي ګوره نیک عمل دی د پیغمبر حکم دی دغه شان دي زما محترمو مونږ چې دا مونځ وکړو د مانځه نه بعد سلام وګرځو زمونږ بعضې وروڼه هغه سمدستي وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم څونه ښه کلمات دي بسم الله ښه کلمه ده لا اله الا الله ښه کلمه ده خو لیکن الله اجر او ثواب نه راکوي ولې چې په دې باندې ما ته زما پیغمبر حکم نه دی کړی ما ته زما پیغمبر په دغه باندې څه حکم کړی دی چې سلام وګرځئ یو ځل به الله اکبر وایي ځکه ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي په هغه زمانه کې سپیکر یې نه وي وایي موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلام به څنګه پیژندو چې سلام یې وګرځو بالتکبیر وایي الله د پیغمبر به په اوچت اواز باندې وایي چې الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله وایي په دې تکبیر باندې به موږ وپېژندو چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو اوس په دې مانځه نه بعد موږ چې دی نو بسم الله وایو لا اله الا الله وایو اجر او ثواب نه یاسې ځان ستړی کوو بیا سمدستي موږ سنتو ته پاسېږو ټیک د سنت کول ټیک دی دا نه یم چې نه دي خو دې مانځه نه بعد اذکار راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 کړئ سبحان الله 3 کړئ الحمدلله 3 کړئ الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شریک له دا دعا چې وایي خبره پوره کړي و الله دومره د دې صغائر معاف کوي و ان کان مثل زبد البحر اگر که د سمندر د زګ برابر ولې نه مونږ ځان د هغې نه محرومه کړی چې سلام وګرځو یو سلام مونږ ګرځو بل چې سلام امام ګرځوي مونږ بیا په سنتو ولاړ یو دا نیک عمل دا به چېرته ځي د دې اجر او ثواب به چېرته ځي زما محترمو دا واړه واړه خبرې دي خو اجر او ثواب یې ډېر دی غټو ته نه ځو چې غټ عملونه به کوو خو دا واړه چې موږ خپل زندګۍ کې راولو انشاءالله کامیابي به زموږ مقدر ګرځېږي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې موږ نه نیک عمل واخلي او الله رب العالمین هغه عمل زموږ نصیب کړي
چې هغه زمونږ د کامیابی او زمونږ د فلاح او زمونږ د نجات ذریعہ ګرځي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو نیک اعمال چې الله رب العالمین انسان ته نصیب کوي هغه په څه باندې د ګناهونو نه په اجتناب باندې. هر انسان ته دا پته ده چې زه کوم عمل کوم دا ګناه دی او که دا د الله رب العالمین او د پیغمبر د طرف نه حکم کړی شوی عمل دی چې کله ګناه ده ته د هغې نه اجتناب وکړه الله به دې خامخا عمل ته مجبوره کوي. لکه وګورئ سحر چې مانځله سړی پاسي دا چې پاسېدو په وخت کې دا خوب په انسان باندې ډېر خوږ ګرځېږي او ډېر اوده کېږي. خو چې کله انسان دا وایي چې یاره د الله حکم دی مونځ شیطانه زه ستا خبره نه منم او د بستره پرېږدي او راپاڅېږي الله رب العالمین د داسې انسان صفت په قرآن کې کړی دی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. دا عمل الله رب العالمین چې انسان ته نصیب کوي په څه باندې يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله نه دعا کول او د الله رب العالمین یره او خشیت د په زړه کې وي. په دې باندې دا نیک عمل انسان ته ملاویږي. په آخره کې زما محترمو بعضې بیماران دي بعضې ملګري اپریشن یې کړی دی بعضې بیماران دي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې د هغو د صحت کامله عاجله ورکړي او الله رب العالمین دې د هغې د اپریشن کامیاب کړي او الله رب العالمین چې کوم پریشانیان په دې باندې راغلي دي د هغه پریشانیان الله رب العالمین لري کی. نور دا مسلمانان څومره چې دي قرضدار دي بیماران دي په تکلیف کې دي الله رب العالمین دي دا هغو دا قرضونه ختم کی دا هغو دا پریشانیان دا مشکلات حل کی. زمونږ د شیخ محترم زوی وفات شوی دی په 2 هفتې مخکې الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د هغې مغفرت نصیب کی رب العالمین د هغې قبر منور کی الله رب العالمین د هغې قبر فراخه کی او الله رب العالمین جنت الفردوس کې اعلی مقام هغه ته نصیب کی او الله رب العالمین زمونږ شیخ محترم ته صبر جمیل ورکی او الله رب العالمین د دې کورنۍ ته صبر ورکی چې الله رب العالمین نور مصیبتونه تکالیف د هغې نه لرې کړي. ځکه په صبر باندې الله رب العالمین فرمایي چې زه ډېر زیات اجر او ثواب په صبر باندې ورکوم. نو الله نه سوال دی چې الله د دې کورنۍ ته صبر ورنصیب کړي او د مشکلات او د مصیبتونو نه ختم کړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې ودرېږي.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا تقاربوا واسجدوا خلال نزدي ودرجة بديك الخباني كنت كده سفسيد شيء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام عليكم السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع لما أعطيت. اللهم قنا